السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم عبدالله الماضي او تاسو ګورئ عجز ټي وي. نن راسره د عجز ټي وي نه د نورالدین زنګي رحمت الله علیه خوندور او ښایسته واقعه واورئ. 1100 عیسوي ده او ورپسې 62 کال تیر شوي دي، تقریبا 1100 عیسوي 1162 عیسوي. نورالدین رحمت الله علیه دا یو بادشاه په دمشق کې اوسېده، دینداره بادشاه. د ماسخوتنې به د مانځه نه پس بلا نفلونه وکړل، کثیر النوافلو، ډیر نفلونه بیا وکړل، او بیا به د هغې نه پس ډیر درود په رسول الله مبارک وي. پېشمني به بیا تهجد له پاسېده. نو دی ودرې وی د شپې خوب وینمه، وی د دواړو جهانو سردار مبارک مې خوب کې ولید. وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وی چې نورالدینه دا 2 کسان دي ما ته تکلیف را رسوي، دا 2 سپي رانه کورې که. شکلونه یې راته وښول. وی د خوبه را پاسېدم، هیبت را باندې راغی، استغفار مې ووی. وی ما وی چې نورالدین جمدی وي او زما پیغمبر ته څوک تکلیف ورسوي دا به کمزی وشي. په دویمه شپه بیا ودیمه، د دواړو جهانو سردار مبارک مې خوب کې ولید. وی راته وی چې نورالدینه دا 2 کسان دي تکلیف راته رسوي، دا معنا خواکه. وی هغه شکلونه راته 2 کسان په خوب کې وښول. وی بیا را پاسېدم، استغفار مې ووی. په 3مه شپې بیا د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې ولیده چې نورالدینه ته خو په دمشق کې خو دا 2 کسان ما ته تکلیف رسوي، دا 2 سپي رانه کورې که. چې را پاسېد علماو سره یې مشوره وکړه چې 3مه شپه ده او د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې نم څه چل وکړو. هغوی ورته ویې خامخا په مدینه منوره کې څه چل شته، زه چې هلته ځان رسوم. بس زر سمدستي قافله تیاره کړه، ښه بلا مال او دولت او خوراکونه یې ځان سره واخیستل، په اسونو باندې سواره شو، د دمشق نه لاړل مدینې منورې ته. ګیر چاپیره چې کمې دروازې د هغې بندې کړې او د مدینې منورې خلکو ته اعلان وشو چې دغه رنګې نورالدین بادشاه راغلی دی او ستاسو له هغه دعوت کړی، خوراک به ورسره ټول په یو ځای باندې کوي، یو کس له به انعام ورکوي. خلکو له ښه خشته مزېداره روټۍ وکړه. یو کس سره به نورالدین میلاوېده، مصافحه به یې ورسره کوله، لاس به یې ورله ورکو او ډوډۍ پې وخوړه. هغه 2 کسان پکې صحیح کوي، یو قسم پکې پیدا نه شو، یو قسم چهره د دغې خلکو په شانتې نه و، مخې د هغوی په شانتې نو. بیا یې ډوډۍ وکړه، بیا یې په خلکو باندې پیسې ویشلې. وزیرانو ته یې ویې چې څه مې راوړي هغه خو مې ختم کړل، او د دواړو جهانو سردار مبارک چې راته کم کسان خولی او کمې چهرې او کم مخونه او کمې وجهې هغه خو مې په دوی کې ونه لیدې. هغوی وی یره معلومات کول غواړي، تپوس یې د خلکو نه وکړئ څوک مدینه منوره کې پاتې شته. هغوی ورته هېڅوک هم پاتې نشته، خو یو 2 کسان دي هغه میلمانه دي او هغه دلته هغه په خپله ډېر زیات. نو یو ولې رانل؟ ویه په خپله ډېر زیات مالدار دي، په خپله ډېر زیات خیراتونه کوي او ډېر زیات ذکر اسکار کوي، ډېر عبادت ګزار دي او د ورځې ټوله شپه عبادت کوي او د ورځې په مسجد په دغه کې په د چې کوم د مدینې منورې دا مقبره جنت البقیع، نو په هغې کې خلکو له اوبه ورکوي، په هغې باندې اوبه ویشي. پولسوالۍ ولېږل، وی دا راولې چې لاړل هغوی نه راتلل، وی په زور یې راولې. د مدینې منورې خلک بلوه شو چې دا خو ډېر زیات نیکان خلک دی او دا څه چل کې. هغوی قید کړی واچول، هغې په زور راوستل. چې دل یې راوستل او ده ورته وکتل که نه، علماو ته وایي حق سپي دا دي چې کوم راته علیه الصلاة وسلام خولی دي. هغوی ته وی تاسو څه کار کوئ؟ وی موږ خو میلمانه یو او راغلی یو دلته بس لګیا یو عبادت کوو، سهاګان هم کوو. وی نه څه نه، وی څه پسې هم نه یو راغلی، خلک راځي روزې مبارکې له موږ هم راغلی یو. عمر فاروق رضی الله عنه ځان سره علما کړل او ځان سره کسان بوتلل، او چې هغه کور یې ورله وکته نو روزې مبارکې سره یې خوا کې په کرۍ باندې کور اغېشتي و. یو ځای کور ګوره، بل ځای ګوره، یو ځای کې چې موسلو چته کړه د هغې لاندې داسې غونډې سورنګ شوی چې سړی یې ورکوس که نیغ روزې مبارکې ته رسېدلی و. د عمر فاروق رضی الله عنه یو خپم پکې ښکاره شوی و، راس ښکاره شو. ورته یې ویې دا ولې؟ وی یره موږ د سورنګ ډېر زیات ماهران یو او موږ پیرنګیان یو، موږ په یو سکیم باندې راغلی یو او د دې نه موږ ته بل کار خیر نه ښکاري چې ستاسو پیغمبر د دې ځای نه لرې کړو.
موږ له ډېر رقم راکړی شوی دی او موږ ته دا ویلي دی چې د رسول الله مبارک دا وجود به د دې ځای نه یوسئ دا به راوباسئ بیا به مسلمانانو ته ووایو چې تاسو غواړئ چې پیغمبر وجود ځمکه نه خوري وبې ګورو نو که ځمکه کې روغ پروت و موږ مسلمانېږو که نو پکې ځمکې به خوړلي پته به ولګي چې دروغجن پیغمبر دی تاسو به هم کافر شي یو سکیم یې جنګولی و نو دغه ځای ته رسېدلي دي وایي دې ځای ته چې موږ ورسېدو نو چې موږ پکې کار کوو نو یو زلزله راشي ځمکه وجړقېږي نو واپس د یرې نه راوځو نور کار هم کړی دی ور رسېدلي یو بیا چې پکې کار کوو بیا یو زلزله را باندې راشي بیا ترې راوځو بس دغې لږ ځای کې نښتي یو نورالدین توره روښکه هغه خپل جلال کې شو هغه غصه پرې راله وی اوس په درته پته ولګي د هغې دواړو نه یې سرونه اخوا وغورځول او جاړې و د مدینې منورو په کوڅه کې ګرځي وی نورالدین به جمدي و یو سپی به رسول الله مبارک ته تکلیف ورسوي د پاک پیغمبر مبارک روحانی بچی بی او یو سړی به راشي رسول الله مبارک ته به تکلیف ورسوي دا به کوم ځای وشي او کسانو ته یې وی خندق ګیر چاپې راوباسئ دومره ګهره او جور خندق اوښکه چې د هغې عمق او جوروالې دومره چوبه پکې راښکاره شوې او سیکې ویلې کړه په هغې کې ګیر چاپېره واچوله نن هم د روزې مبارکې نه ګیر چاپېره دا سیکې په ځمکه کې دیوال دی سبا دا جرت څوک ونه کړي دوی زمونږ پیغمبر بیا په روستو هم نه دی پرېښی په ژوند یې هم خپلې وسې کړې دي روستو یې هم پرې خپلې وسې کړې دي